الله د هغه خلقو صفت کوي چې هغه تجارت کوي، هغه شتل خرصول کوي، خو د خدای د ذکر نه غفلت وسره نه کوي. حضور پاک ته تاسو کا ما هذا یا سعد داسدي دا لاس خو د سم کلک دی. هغه وته سوچه خبره وکړه، وې دا الله رسول په دې لاس خپل بچو له روزي ګټه مهنت وکړو. یقینو کې د دواړو جهانو مبارک سردار دا غ لاسونو چت کړل او خولې کړل، وې دا لاسونه به جنت ته دي. تجارت سمنه خو نه دی، خو خدای به نه پرېږدی، رسول به نه پرېږدی، مونږ به نه پرېږدی. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. نیمګړی آیت مې راته وویل، خپل مونځ ورسره کوي، روجې ورسره نیسي، صدقې ورسره کوي، ذکر و اذکار ورسره کوي. د ده په تجارت کې به خدای پاک برکت اچوي. زمارونو دلته دا پلاټیشن شو، دا قاري صاحب محترم قاری عنایت الرحمن صاحب د دې پلاټیشن هغه ابتدا نن د الله د قرآن نه او زمونږ ستاسو د یو اجتماعیت نه وکړه. او بنیادی خبره دا ده څنګه چې مولانا صاحب محترم فرمایي چې دا کور داسې شی په دنیا کې چې د دې نه د انسان رغېدن نه کېږي. او الله په دې خپل مسلمانانو ډېر لوی فضل وکړ. ډېر خلک په پردو کورونو کې اوسېدل، الله ول خپل کورونه ورکړل. او ډېر خلک داسې چې کورنۍ ګڼه شوه، بچي پیدا شو، نوسی پیدا شو، په خپل زوړ کور کې هغوی سکونت ګران شو، دې ته محتاج شو چې مونږه ځان له زیات کورونه جوړ کړو او هر بچي له ځان له مستقل کور جوړ شي. نو د دې خبرې ضرورت دی او د علاقه شکر د عباد علاقه ده. نو دلته کې ګران قدر محترم ورور قاری عنایت الرحمن صاحب دا پلاټیشن وکړو. مونږ به د الله نه سوال کوو چې خدای پاک والا پکې برکت واچوي. زمارونو د ځمکو تجارت دا د هغه وخت نه شروع ده چې کوم وخت الله د ځمکه پیدا کړې، او بیا حضور پاک مبارک په زمانه کې صحابه کرامو د ځمکو تجارتونه کړي. که تاسو حدیث او تاریخ وکړئ، حضرت عثمان رضی الله عنه د دې ځمکو د خرڅولو او اخیستلو کاروبار کړی. بخاری شریف کتاب الجهاد کې د حضرت زبیر رضی الله عنه یو اوږد حدیث دی، باب برکت الغازی فی اهله و ماله. حضرت زبیر رضی الله عنه د دې ځمکو د اخیستو او د کورونو د اخیستلو خرڅولو لوی تجارت کړی. حضرت معاویه رضی الله عنه دا تجارت کړی دی، او حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا مشهور صحابه. د دین علاوه نور صحابه هم دا کړي. یو کور خرڅ کو بلواله د یو ځای نه یو سړی منتقل کیږي او هغه بل ځای ځان له کور اخلي. د یو سړي بچی دی او خپل بچی له کور جوړی. زمارونو دا د ضرورت څیزونه دي، د دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. د دواړو جهانو مبارک سردار چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړه، نو لومبې حضور پاک د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې دینه شو. او دا در حقیقت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د بنو النجار قبیلې سره تعلق لره، د خزرج یو شاخ دی. او دا د حضور پاک ماماخیل کېږي. د رسول الله مبارک د نیکه مور عبدالمطلب مور چې سلما وه، هغه د دغې خاندان سره تعلق و. او یو اوږد تاریخي واقعه ده چې دا کور په حقیقت کې د حضور پاکو دا تبع بادشاه په د علاقه تېرېده او خپلو مذهبي عالمانو ورته ووې چې دا هغه خوره ده چې دلته به د آخرې زمانې پیغمبر راځي او هجرت به کوي. نو تاریخ لیکي وفاء الوفا باخبار دار المصطفى د علامه صحمودي کتاب دی، هغه لیکلی دي چې هغه یو کور جوړ او د حضور پاک دپاره یې جوړ کړه. هغې کې یو عالم دیره کړه او بیا نسبا دا کور وروستو راته حضور پاک ته حواله، لیکن بیا هم په نوم د حضرت ابو ایوب انصاري
بچی لکه تاسو داسې شوي چې دا خلک ما ته ښکاره شي که نه دا خلک ما ته ښکاره شي او زه مو ته ښکاره شم لږ داسې شي تاسو لږ داسې نو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له خپل کورونه ګورې جوړ کړل د مسجد نبوي نه ګیر چاپېره هرې بیبي له ام المؤمنین له ځان له کور جوړ مستقل دا نه چې ګنې په ټول کور کې یو ځای ټولې بیبیانې وسول هرې بیبي له ځان له مستقل کور حضرت عباس رضی الله عنه ځان له مستقل کور او چې څومره صحابه رالل او د مکې مکرمې نه هجرت وکړو یا د بهر نه راغلل نو مدینه منوره کې ځان له خپل کور واغېست یا ځمکه یې واغېسته او ځان له په خپل کور جوړ نو کور جوړول د دې نه بغیر خو ګزاره نه کېږي یو حدیث کې راځي چې یو سړی اودس وکړي او د اودس نه پس دعا کوي یوه دعا پکې دا ده چې اللهم بارک لی فی رزقی خدای زما روزه کې برکت پیدا ووسع لی فی داری او زما کور کې الله فراخی پیدا کړي نو د کور فراخی د خدای لوی نعمت دی او د اودس نه پس حضور پاک فرمایي چې دا دعا وکړئ چې خدای فراخه کور راکړي بیا ورونو تجارت دا یو بهترین تجارت دی او حلال تجارت دی ما ته خو د پلاټیشن دا تجارت ډېر حلال ښکاري یاره چې سړی پکې د دروغو نه ځان ساتي رونو دروغ به په تجارت کې نه وایه او قسمونه به پکې نه خورئ دا ګناه ده دا به نه وی چې دا ما ته په 4 لکه مرله پرېوتې ده او پروتې راته په کم وي نه داسې مه وایه بس دا ووایه چې دې مې دا ریټ مقرر کړه بس ما ته چې 500 پروتې دی د دې تا سره څه تعلق دی یو سړی چې دومره غټ انویسټمنټ کوي او پیسې لګوي خو ګټې دپاره یې کوي دروغ به نه وایي قسمونه به نه خوري د دوکې کار به نه کوي یاد ساتئ زما وروڼو مونږ د ډېرو پراپرټو او د ډېرو ځایونو افتتاحګانې وکړې دا بل اوستلم په مري کې یو ډېر لوی یو سوسایټي و د هغې مې افتتاح وکړه نن د دې افتتاح ځای په ځای دا خبره ذهن کې واچوئ کومې پراپرټۍ والا چې دوکه کړې ده او د دوکې کار یې کړی دی خدای غرق کړی دی ګورئ ډېر پراپرټو والا مو لیدل چې هغه نن نیست و نابود دي په خپل کور کې هم ځای نشته قرضدار د کور نه تاوي کله یو ځای شپه کوي کله بل ځای کوي او کومې پراپرټۍ والا چې د ایماندارۍ نه کار اخیستی دی صحیح کار یې کړی دی هغه خدای نو اوچت کړي دي چې نن د هغې د موټرو د اجرو شمېر نشته رونو تجارت نبوي شعر دام یو تجارت حضور پاک مبارک یو ځل په لاره روانو یو صحابي دی حضرت سعد په سعد نومونو ډېر ګڼ کسان دي اوله مخې لا ورغی حضور پاک مبارک سره ستړي مشي وکړل چې ستړي مشي وکړل د هغه د الله سخت و دې ځای کې غوټې وې څوک چې کار کوي چاري وایي سسکوره وایي رمبې وایي نور کار کوي د هغه د الله سکله کې سخت دي نو قاری عنایت الرحمن صاحب کو شکر الحمدلله یو نیک سړی دی فاضل دی الحمدلله او دلته دا پلاټیشن وکړه او ښکاره شی د ستاسو په مخ کې دی پښتانه وایي اختر پټ میړه نه دی ستاسو په مخ کې دی او د الله د کتاب د تلاوت نه شروع شوه د خدای د نوم نه افتتاح شوه او ګڼ شمېر علما راغلي دي د هغې په دعا افتتاح شوه او د ځمکې حالت به تاسو علاقې یې ښه معلومې چې پوزیشن یې څنګه دی نو مونږ خو به څه کوو مونږ به تاسو له ترغیب هم درکوو د ته به م وایو قاري صاحب ته چې ډېره لږه ګټه وکړه ولې د کړې دا کار د ګټې دپاره دی دومره غټه پیسه چې سړی بنده کړي او منډه ترړوئ نو ګټې دپاره کوي او نیت دا وکړه چې د دې غریب ولس ته فایده ورکړم دلته به څوک پلاټلي هغه څوک بالي چې د هغه خپل کور نشته یا هغه سړی والي چې کور یې دی خو پې تنګ دی یا غریب د پردی همسایه باندې نو کوشش وکړه چې لږه ګټه وکړي خدای به دله برکت پیدا کړي د غریب ولس ته خدمت نیت وکړه چې د دې غریب ولس ته فایده ورکول غواړم دا نیت وکړه ډوډۍ د خدای په لاس کې ده قسم دې برکت د خدای په لاس کې دی یو سړی چې ښه نیت کوي او د مسلمان د فایدې نیت کوي تاسو خو دا مشهوره خبره ده که نه ټولو ته معلومه روي خیر الناس بهتر د خلکو نه څوک دی وایي چې څوک خلکو ته فایده رسوي دا خو په سکولونو هم دا شی لیکلی شوی دی نو مخ رسوه روزي د خدای په لاس کې راته ګوره چې الله پاک
تعالی ستا په دې رزق او په دې کاروبار کې برکت اچي او که نه اچي. نو موږ دا شی شروع کړه، پلاټیشن دا سیستم او افتتاح شوه. ګڼ شمېر علما کرام ناست دي او د الله د قرآن او د دین د خبرو نه مو کړه. ما خو زړه کې دا و چې خبرې به لږې ډېرې وکړو، خو چونکې دوی کې فوتګي شوې ده نو ډېر وخت نه اخلو.